لوبرانو تاسو د کوم ځای نه راغلي؟ موږ خو جي د منګوري یو. منګوري چکر له راغلي ټول د منګوري ټول یو. تاسو مو ولیدئ نو ستاسو موږ پروګرامونه هم ډېر ګورو او ډېر مزیدار پروګرامونه وي پوه شئ. نو چې څنګه مو ولیدئ نو لکه هسې د دې هغه رونق او هغه خوشحالي هم په زړه کې ډېره راغله او تاسو مو ولیدئ نو هغه خوشحالي. گبینجبا زنده‌باد، جعلی پیران मुर्दाबाद، جعلی پیران मुर्दाबाद، جعلی پیران मुर्दाबाद. शुक्र अल्लाह. कहाँ से आइए आप? जी हम कराची से हैं. कराची से? जी बिल्कुल कराची से आए. यहाँ पर घूमने फिरने आए, छुट्टियाँ एंजॉय करने आए बच्चों की. और बाकी बहुत बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. जी एक ही फैमिली है, मैं मैरिड हूँ, वो अनमैरिड है. और सेकेंड ईयर में लास्ट ईयर भी आई थी जुलाई में. इस साल फिर आए हैं छुट्टियां गुजारने बच्चों की. बच्चों को ये वेदर ये एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया, इस वजह से इस साल भी हम लोग आए हैं यहाँ पर. कतुनको ډیر زیات زبردست ښکلی موسم د ګبینجبې یله که راشئ د یخني به ستاسو په دې بدن پسې لګلي د خیره او ډېره زیاته مزه ده پکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو روان یو سوات ته ګبینجبې ته په چکر باندې. دلته زمونږ ګاډي نه خېږي. دا ملګري را سره دي، حاجي صاحب دی، هغې واره دی، ماجد صاحب دی. دا غرونه دي مخکې روان دي، د دې ځای لارې سختې دي، موږ پرې ډرایوینګ هم نشو کولی او زمونږ ګاډي دلته نشي ختلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو سوات ترالو پلاره هم من کلیپونه کړو، تاسو کتل سوات ګبینجبې ته. د دې ځای نوم خو ګبینجبې خو دی، که غمجبه نوم یې نو کمه به نه وه، ځکه چې لاره ټوله د غمونو ده. اګاړی هم پکې راته خراب شي، یو ګاډی هم پرېښودو، د هغې نه باوجود هم موږ پیاده مزل یې پکې وکړې. لارې ډېرې سختې دي، یقینا ډېر د سیل ځای دی او د ډېر لرې لرې نه دا ملګري راغلي دي. پنجابیان هم شته دلته راځي د سیل دپاره، او د دې ځای نه خوندونه علي. علاقه یخه ده، خوندوره ده، خو لارې سختې دي. د ملګرو سره هم خبرې اترې کوو. د دوی میلمانه د امیر صاحب د دوی راوستو، وایي ګبینجبې ته هم بوځو. نو ما ورته خاندل، مې غمجبه به دې یاده کړې وې. ماجد صاحب هم را سره دی. ماجد صاحب څه وایي د دې ځای په حواله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه شاهد صاحب، ډیر ښکلي ځای ته راغلي. ګبینجبه ورته وایي. خو د خپل ګورنمنټ نه یو ګیله کومه، د سیلاب دا روډ خراب کړی دی، نو د دې څه انتظام پکار دی چې دا انتظام د دې وشي. نو دا علاقه ډېره ښکلې علاقه ده، دلته ډېر میلمانه راځي. دلته زه به دا ووایم چې یو کاروبار هم کیږي، دلته د دې غریبانانو کاروبار هم چلیږي. نو د دوی به هم پرې مرسته کیږي او د دغه خلکو به هم پرې مرسته کیږي. دا ځای ګبینجبه دی، خو په رښتیا سم غمجبه دی. چې دلته راختو جي مونږ خو خپله اکسلۍ لاندې پرېښې ده، په یو ګاډي کې راوختو. دا موږ د دوی میلمانۍ د امیر صاحب را سره دی، او هغه ګاډي باندې بل ګاډی ورلی، هغه هم خراب شو. الله دې راته خیر پیښ کړي. بیا خپل ګورنمنټ ته یو سوال کومه بطور ریکویسټ، که دغه وزیر اعلی صاحب دی، که نګران وزیر اعلی صاحب ما ویني، نو وزیر اعلی صاحب د خپل نظر لاندې دا د ګبینجبې دا روډ راولئ چې دا روډ ټیک شي، ځکه چې دلته ډېر زیاته ښکلا ده، ډیر زیات رنګونه دي. نو یو پکنیک سپاټ دی. نو دغه ده چې د دې خلکو په کاروبار روان وي، او هغه خلک چې کوم د سیل سپاټو دپاره راځي هغوی هم خوشحاله وي. علاقه ښکلې ده، رالو ګپې شپې مو لګولې، او نور دې راته الله پاک خیر کړي. د لار ډېره زیاته خرابه ده. شاهد بھائی ډېره زیاته مننه، مهرباني. امیر صاحب تاسو څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. مایک ما ده پرې خبرې کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما د مریم سیسټ نه ده،
خو بهر حال تاره ته مې ونیو نو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ سره په دې ګرانو لارو باندې په دې سخت حالاتو کې او لارې هم ټولې خرابې دي په دې کې تاسو زموږ سره راغلی او د ګبین جبې د شړې کندې مندې دا ولیدې نو موږ ستاسو ډیره غټه شکریا ادا کوو او چې تاسو په دې دغه کې زموږ سره دونه تکلیف برداشت کوو او دلته راغلی ستاسو د ټیم پوره ټیم پوره شکریا ادا کوو او الله پاک دې تاسو ته هم خیر کړي موږ ته دې هم الله پاک خیر کړي او دلته کې دا ملګري چې دي نو موږ هم د دې دپاره رالو چې یاره دا لارې مارې دې وویني او دا خلک هم تاسو وویني او دا ټوله دنیا وویني چې یاره دلته کې دا خلک په څه حالاتو کې پاتې کېږي او په کومو لارو باندې دي نو د دغه وجې نه موږ هم تاسو سره دا دغه کوشش کوو چې یاره تاسو زموږ سره دلته لاړ شئ او دا علاقه وینئ او دا ټوله دنیا ویني د کیمرې په سترګه باندې نو په دغه وجه باندې راکوه موږ ستاسو شکریا ادا کوو او د دې نورو مرګونو نه پکې هم تپوسونه وکئ هر سړی په خپل دغه وکړي ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام بابا څنګه یې خیمه ښه ټیک تم چکر له راغلی بابا کو او د کوم ځای نه کته سرخلو خړورته وي دا غنه چکر له راغلی دا ځای دی خوښ دی او کنه ښایست پکې دی کوله زه کنه خاموشي ده پکې څه په څه مقصد راځي دلته دا خو ډېرې سختې لارې دي موږ ځوانان یې خپې ماتې شوې مونږ راتلی شو راتلی شي یاره دا خبره حقیقت ده د دې ځای چې کوم اوسېدونکي خلک دي هغې له الله تعالی طاقت هم ورکړی په دې غرونو راختلی شي ماجد خو په بیاستو راختلی دی یقین وکړه تړق والو نو مونږ خو بیا هم ګزاره کوله بابا نور څنګه صحت دې څنګه دی ښه دی شکر الحمدلله خوشحاله اوسې خدای دې کامیاب کړه امین دعاګانې کوه الله ګران شي مننه لوبرانو تاسو د کوم ځای نه راغلي موجي د منګوري یو منګوري او جی چکر له راغلي او جی ټول د منګوري او جی ټول یو ټیم یې خټول تر یو فیملی او زی به واپس کو شپم دا نازوده خیره زی به واپس او دا جوا ترزوی ده دام د ترزوی دی تاسو مخکې راغلي که په ډومبي ځل راغلي مخکې راغلي ځینې کسان پکې مخکې راغلي نه دلته مو څه خوښ دی چې دلته کوم دلته چې کوم دلته ښکلا د خاموشي ده ډېر ښایسته منظر دی دلته دې دپاره راغلي او جی داسې شعر و شاعري پکې څوک دی خلک شعر و شاعري له داسې تنخوا ده ته راشه مه تخته ونیسه ما دې را هیله که راشه که نه ته راشه مړه مه تاسو خو دې شاعر دی خو باګه شاعر دی خو بس کیمرې نه بغیر سمدستي شاعر وای دې سره مشهورېږم نه کیمرې نه لګی لري شاعري خطرناکه ده ډیره خطرناکه ده شوقي ده یو شعر نیم به تاسو ته یاد یې ووایي نه هغه ګران دي یاد نه دي انګلیش کې لیکي نو پښتو د شاعري رحمان بابا شاعري ده کنه څنګه چې هغه چل نه ورته دي دا مشکل ده خپله شاعري کوي خپله شاعري ده او تاسو له څه داسې څه ټیلنټ دی تاسو کې موږ خو ټیلنټ را پکې نشته څه دروغ شابه او صرف د خطوره یو کې نشته سره ډېر ګډ وډیو د خطو د لارې سیټ کې مونږ ده او نور خطو ښکلی دا لاره او د خطو د نور ډېر ښکلی ځای دی چې لاره سیټ شي او جی ووایه څه غوښتنه کې ووایه بالکل چې دا روډونه سیټ کې نور ډېر ښکلی ځای دی حکومت د سپ یو اپیل دار چې دا لارې دی برابر کې حکومت اوسه کمه جبانیم باندې ملګونه والے شي ولګي بیگانه نو لار اسانه ده جوړې ده څنګه نیم په نیمه ونه والی لکه پرز که چې کم کسله ورکی کم ټیکادار لا نو هغه ټول روپۍ ولګي کنه او خیر د خپل هغه دیوالي خو هغه درې سی ولګي یو دې د خیر دیوالي ازستا یقین دا منی چې پاکستان کې به داسې مسلمانی چې به ټولې ولګي جو نشته خو وس کوشش پکار دی کنه کوشش پکار دی بالکل کوشش پکار دی خو زما یقین نه راځي چې داسې به څوک چې هغه ته څه میلاو شي ټولې ولګي نه دا خبره ټیک ده 30% ولګي بیا به بهتره وي 30% عموما چې 100% راځي نو 5% لګي نه 30% خو ولګي خو بیا بالکل آسان بالکل کتونکو په دې غرونو کې ښایست دی ګبین جبه کې ښکلا ده الله تعالی دې غرونو له خپل ښایست ورکړی دی خو که بیا موږ وګورو نو د دې لارې ډېرې خراب دي چې حکومت د دې نه لرې دی دې ته توجه نه ورکوي چې دغه لارې جوړې کړي یقینا موږ چې راتلو نو ډېر په تکلیفاتو سره رالو مرګرو وی چې نه خامخا به ګبین جبې ته ځو نو ما ورته په لاره وي چې لیدلې خو مې نه ده خو غمجبه ورته په دې ویمه چې تش غمونه دي لارې ډېرې خطرناکې دي خرابې دي خطرناکې په دې دي چې ګاډي ته غورځېدی هم شي او په دغه لارو یقینا دا خو پښتانه دي چې پار ځای ورخیږي
یقینا بل ډرایور په دې نشي راته پښتون نه علاوه د دې ځای چې کوم باشنده دی په راتلش نو حکومت له پکار دي چې دې ته متوجه شو د غلارو باندې غوړو کې چې دلته کم خلک وسی د هوټل هم پکې دلته به مرزو تاسو ته بخایو دلته چې کم د رهایش زینو دي سوچونه پرې ده زړه سوچونه مکو الله بلا رو بس کتون کوم مزاده صاحب زما سره ولاړ دي چونکه د زوی زما دوست دی دوی زه تراغلی مونږ ته چکر لم دوی راوستو استه ویل غواړي زه خو جدا ویل غواړم چې مطلب د نن د ما تاسو خاص خصوصا مېلمانه وای مطلب د ورادلو دي ګبینجبې ته او په دې لار باندې خدای ډیر پازاب شو او ستاسو په پازاب ما ډیر زیات خپه شوم زه د حکومت نه د خپل او چرواکو نه مطلب د بیمبرانو د ټیکادارانو د غوښتنه کوم چې مطلب د لارې زم په دې حال باندې پرې دي د خلکو د تکلیفونو مطلب مصیبتونه مېلمانه زنانه ماشومان ټول هيا به مطلب د نو دی لارې چې چا ټیکا غستري مطلب د حکومت ته درخواست کوم چې ټیکادار باندې زور راوړي دی لارې غور دی وشي خلکو ته مطلب مصیبت تکلیف نه زنانه رواني مطلب ماشومان دي مطلب سوق پاسون باندې سوار سوق په پیاده باندې مطلب سوق په لار کې غرديدلی خپه درمانه شي خپه درمانه کنه زه په خپل دی علاقې به شینده مطلب د زری مطلب خپه په درمانه ستاسو په تک باندې مطلب د خپه شو مچره مطلب د یو بایره په لار کې لټ شو نو په دې باندې خپه مطلب د خلکو نه د وختونو کوم چې مطلب په دې باندې کور وکي او د لارې صحیح شي مطلب ځکه دا اوس ګبینجبه مشوره شي دا او د خلکو مشوره کله مطلب د پی ټی آی خلکو مشوره کله ګبینجبه دا او ته پی ټی آی او عوام ته په کار دي مطلب بیمبران ته وزیران ته مطلب چې په دې باندې غور وکي अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। शुक्र अल्लाह। कहाँ से आई हो आप? जी हम कराची से हैं। कराची से? जी बिल्कुल कराची से आए, यहाँ पर घूमने फिरने आए, छुट्टियाँ एंजॉय करने आए बच्चों की, और बाकी बहुत बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ की ग्रीनरी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ के, अगर रास्ते बन जाए ना तो सबके लिए अच्छी सहूलत, अच्छी फैसिलिटी बहुत हो जाएगा। तो बाकी ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बस। अच्छा, पहले कभी आए हो यहाँ पे? नहीं, यहाँ इस साइड फर्स्ट टाइम आए हैं, कालाम वगैरह और ये स्वाद यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं जी। یقینا تاسو اور د دویم د لارو نه پر یاد کېدل ته خور بلم ناسته دوی سبم خبرې اترې کو. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आप कहाँ से आई हो? मैं भी कराची से आई हूँ। अच्छा, एक फैमिली हो? जी एक ही फैमिली है, मैं मैरिड हूँ, वो अनमैरिड है। और सेकेंड ईयर में लास्ट ईयर भी आई थी जुलाई में। इस साल फिर आए हैं छुट्टियां गुजारने बच्चों की। बच्चों को ये वेदर, ये एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया, इस वजह से इस साल भी हम लोग आए हैं यहाँ पर। और रास्ते कैसे थे जब आ रहे? रास्तों का आप पूछे मत, स्पेशली पहले तो थे ही बेकार, लेकिन अब सैलाब आने के बाद तो और ज़्यादा ख़राब हो गए रास्ते। अगर गवर्नमेंट कुछ कर ले यहाँ के लिए, यहाँ के रास्तों के लिए, तो जो सयाह आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो हमारे पाकिस्तान का ही फ़ायदा है ना इसमें। जी जी। किसी और का फ़ायदा तो है नहीं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोगों के साथ, सबके साथ ताउन करें, यहाँ पर कुछ करें रास्तों के लिए। बाकी यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद आए, उनका इखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत 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 अच्छे लोग हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल सिस्टर, पठान लोग मेहमान नवाज होते हैं, आप हमारी मेहमान हो, लेकिन रास्ते जो है ना यहाँ का रास्ते बहुत ख़राब है, तकलीफ है, क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पे मौत भी वाक़ई हो सकती है, ख़ानदान उजड़ सकते हैं, रास्ते इतने ख़राब है। कतुन को बिल्कुल होता सुवा और दिल दगा कम खुंद चरागली द कराची मिलमाने दी दिल तपस चकर रागली द पुख्तनो शुक्रिया मदा की चे मिलमा दोस्ती पुख्ताना हम हमेशा पुख्तन को मिलमदोस को हमदे मिलमनो इज्जत वर्की खुद दी ज़ेद लारोना द्वीम सर टकी राजी मख के ज़मून सरोसी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साल रोखे खैर दे। तबीयत खरे बराबर खैरियत ते माना जी संगे तास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रहम दे शुक्र दे। यकीनन دا زه خود تعارف محتاج نه دی، الله تعالی یو حسن ور کړی دی، یقینا چې په دې دنیا جنت دی، یخم دی، ډېر ښکلی یخوالی دی پکې. مونږ خو مردان راغلو، یقینا چې ډېره های ګرمي ده، د ګرمۍ حد دی او دلته یخني را باندې راغلو، ملګري دوی چې اور رادبل کوي. دا لارې ډېرې خرابې دي، دې په حواله څه وایې؟ یاره مشره دا ډېره اوچته علاقه ده
او لکه دلته پکار ده چې لکه د دې تنظیم وشي ځکه چې لارې ډېرې زیاتې خرابې دي د دې غټو ګاډو نه علاوه نور ګاډي دلته نشي راخته او دام هغه کسان راخېجولی چې کم چې د دې ځي باشندې او راخېجولی شي دا ګاډي لکه دا ګاډي عام ډرایور د لکه د کراچۍ ډرایوران شو یا د بل ډرایوران شو هغه دا ګاډي دې ته نشي راخېجولی دا زموږ د مرګري د دې دي زه په خپل کراچۍ نه راغلی یم مېلمه یم او نو دوی دا مشر دی زموږ نو لکه دوی د دې ته دا ګاډي راوخېجل باقي د دې خلک ډېر ښه خلک دي او ډېر مینه دوست او ډېر میلمه دوست خلک دي او ډېر مزیدار ماحول دی دلته تاسو مو ولیدئ نو ستاسو موږ پروګرامونه هم ډېر ګورو او ډېر مزیدار پروګرامونه پوه شئ نو چې څنګه مو ولیدئ نو لکه هسې د دې هغه رونق او هغه خوشحالي هم په زړه کې ډېره راغله او تاسو مو ولیدئ نو هغه خوشحالي زموږ ډبله شوه که نه نو ډېره زیاته مزه یې وکړه د کراچۍ جی جی د کراچۍ کې ما میاشت تېره کړه او زه خبر شوی یم دوه درې ملګرو راته ویلي وو یاره بهی راغلی دی نو کوشش مې کړو ستاسو سره ملاقات د کولو خو لکه ملاقات ونه شو او الله پاک په دې ځای کې نصیب لیکلی او پوه شه چې کم ځای کې نصیب یې که نه نو هلته مو کوشش وکړو ونه شو ملاقات دلته مو کوشش نه وکړی او الله پاک ته دلته میلاو کړی او ملاقات وشو مهرباني ډېره مهرباني د کراچۍ مېلمانه نه دلته ډېر دي هغه زنانه هم د کراچۍ دي هغې سره مې ګپ شپ ولګو تاسو څنګه جي السلام علیکم موږ خپل ثوابه یو او موږ څنګه دغه ځای نه راوچت شو ته مې ولیدې نو ورور ته مې یاره مې زه کار وشم زموږ هغه چې کوم چکر سوچ باندې راغلی نو هغه نور هم مزه وکړه ولې تاسو سره ملاقات وشو موږ پروګرامونه ګورو ستاسو چې کوم کردار دی کوم د پیرانو دغه د جعلي دو نمبر خلکو که نه نو هغې والله ډېر لکه موږ متاثره کي چېرې داسې هم څوک شته چې یاره د دې غلطو خلکو خلاف आवाज اوچت کي که نه نو ډېره مهرباني ستاسو او ډېر خوشحاله شو تاسو سره ملاقات تھینک یو بھائی آپ بھی اسلام آباد سے ہیں جی اسلام آباد سے ہیں جی سارے ایک ہی جی 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 بالکل کیا کہنا چاہو گے مزہ آ رہا ہے یار ہم تو خیر کلام جا رہے تھے وہاں کا راستہ بند تھا تو سڈنلی یہاں کا ہم نے گوگل کیا اور یہاں پہ آ گئے اور بہترین جگہ روڈ اٹس مچ کنجسٹڈ کہہ لو بٹ ایک جسے کہتے ہیں نا ایڈونچر ہے مزہ آیا اور ڈرائیور کو تو میں شاباشی دیتے آیا ہوں اور جاتے ہوئے بھی دیتے جاؤں گا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور ښه ټیک ټاک یاره دا دومره یخني او د ګبینجبې د غر اخیری سر دی بالکل دلته پاتې کېږئ بالکل دلته پاتې کېږو دلته څه کوئ دا ګډې م ساتلي دا ګډې ساتو دغه تقریبا زموږ میاشت وشو چې موږ ډېر مخکې راغلي یو په هغه وخت کې تقریبا چې داسې معمولي شینکې لګېدلی و لکه څه به نو موږ دلته رالو دا ګړې به موږ ښکته دې بڼ ته سره نه بوتلي بیا چې دلته رالو بارانونو لکه ملک د باران سره بیا ښه شو اوس دلته یو تقریبا دغه 4-5 ورځې ساري بیا اپړو پلاورو د درال ته هلته به تقریبا یو 2 نیمې میاشتې اړو بیا به دغه ځنې بیا دلته راځو دلته چې یو میاشت نیمه واړو بیا ډایرکټ ځو مردان ته بیا مردان ته ځئ بالکل تاسو صرف په اوړي دلته راځئ صرف په اوړي دلته راځو بس یخني ده اوس ته هم ساده راچولې یخني زمونږ هم کېږي رپو بالکل خو موږ خو میلمانو موږ ته خو پته نه وه چې حالات به داسې دا خو لا اوس حالات لږ سم شو دا مخکې چې و حالات ډېر ګډوډ وو دلته یو پیره په موږ باندې واوره هم شوه هم په دې اوړي کې په دلته واوره هم شوه ګلی هم شوه لکه دلته ډېر سخت بارانونه او دا شی راغلي باران چې دا ګډې دا څاروي بیا چېرته دا خو ډاګه ده بس بیا څه کوي هېڅ هم نه کوي دلته ولاړې بس دغه باران د ولاړې چې ډېر په دې کې خو بیا د څاروو نقصان هم په باران کې نقصان یې خو چې اوس څه وکړو سشتې ده نه کوټې او لکه ونې مثال کې دي خو ښکته لرې دي دلته موږ د نږدې نشته او دغه دې ګړې ورته ولاړې باران ورېږي او ګلی هم ورېږي واورې هم ورېږي تاسو په دې کمره کې ژوند کوئ موږ په دغه کوټه کې یو دلته مننه قدرمن شي کتونکو بالکل تاسو کتی شئ دا ګډې به تاسو ته ښکاري چې دغه غرونه دلته په دې غرونو کې یقینا یوازې ژوند تېرول دلته یره به وي ځکه چې دشتې دي غرونه دي او شپه را روانه ده دوی دلته په میاشتو پراتی دلته رور مې راشه ته دلته د زناورو څه خطرې تاسو یاره مخکې خطره وه خو اوس نشته اوس زناور لکه داسې څه به و مخکې دغه شرمخان او یګان او دا به اوس نشته اوس دومره مخکې به ګړې ماتولې ته وایي چې تاسو بیمار شي که نه موږ په 7 غنټو کې روختلو تاسو ډاکټر له څه کوئ ډاکټر له بیا نور ملګري مړه ګڼ موږ یوازې خو نه یو اوس څه کسان تل دي زموږ نه ښکته نه هغې ډاکټران دي که نه ډاکټران نه دي خو لکه ګڼې چې څوک بیمار شي بس یا وله ګولۍ راوړو دلته او چې پوه شو چې یاره دی اوس ډېر بیمارېږي بیا مخکې سره ډارې کړو مننه الله دې په تاسو ورحمېږي ډېره مننه قدرمن شي کتونکو دا د دوی زندگی ده په دې غرونو کې ښکلی ځای دی یخ ځای دی خو دومره هم نو چې دلته ورته میاشتې تېرې کړي شپې سبا کې دا د دوی کمره ده
پدې کې به دا غریبانان ژوند تیری یقینا چې پدې کې به ژوند ډیر په سختو تیریږي که باران شي دا راسسیږي خو نه کنه ها بیا به پلسټک واچوي او خوراک سکاک لسه کوي خو د غر سر دی کچری دی اسپی دی باغو باندې ځان خرچه راوړو وړه راوړو مالګي راوړو غوړي راوړو هر څه دی راوړو مننه یقینا چې دوی خپل سہولت دلته ساتي په کچرو دوی ځان ته راشن پوره کوي او کلی ځای کې ډیره دي خو ژوند سخت دی الله دې په دوی مو رحمیږي او الله دې په موږ ټولو مسلمانانو ورحمیږي موږ خلک ته خوندونه اغستې شو د چکر په نیت که موږ راځو نو چکر د پار راځو د دې سره ما شهید خان شهید اجازه راکړي ته الله فامان